الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. عرایزو ذکر کولی نمخ کې ګرون ملګري د پاسبون ولایت والاو زیاده شکریا د کوم چې دوی موږ ته موکار وکړه چې موږ خپل عرایز د پیج نه مؤمنانو خدمت کې عرض کړو. معروف و مشهور حدیث د خاتم نبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی. ټول دنیا ایدی شی تأیید کوي چې رسول الله یی چې حسین ما نه دی، زه حسین یم. سوال دا پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه د حسین علیه السلام نما بار بار ذکر کوي؟ د حسین چوک دی، حسین کوم شخصیت مالک دی، حسین کوم خاندان سره تعلق لري، د حسین نما ویلې زیات اخیسته شي. موږ لږ سترګې وغړوو امام حسین علیه السلام شخصیت ته، نو موږ تمسک کوو احادیثو پسې و روایاتو پسې. موږ ته د پیغمبر اصحابو کې ځنه صحابه میلویږي چې هغوی ځنه واقعات ما ورته نقل کړي دي چې هغوی نه د مولا امام حسین علیه السلام شخصیت پته لګېږي. حذیفه بن یمان یی مسجد نبوي کې ناست یم، پیغمبر د وعظ و نصیحت کوي، سترګې د غلام حسین کم سن دی، روان دی مسجد طرف ته د قدمونه رخلي. چونکې د عربو لباس اوږد دی، تاسو ټولو د عربو لباس مشاهده کړی دی. امام حسین علیه السلام د عربو لباس کې چونکې عربو مدینې اوسېدونکي وو، روان دی مسجد ته، خپه یې ابا کې خاښه شوه. رسول الله منبر نه سترګې اړوي، حسین نږدې د ځمکې ته ولویږي. پیغمبر کوم وعظ و نصیحت سټارټ کړی و، شروع یې کړی و، خلکو ته امر بالمعروف و نهي از منکر یې چې ویلو هغه یې پرېږدولو. پس اولین دغه ځینه موږ ته پته لګېږي چې حسین علیه السلام دپاره پیغمبر چې کوم بحث پرېږدولو، د اولین نښه د حسین شخصیت دی چې حسین پروردګار دنیا ته یو نعمت رسولی دی. رسول الله بزرګوار ځمکې نه اوچت کو، رایې وستو، خپل ځان سره یې منبر کې کېنولو، غوږې کې مخکې چې کوم بحث شروع کړی و هغه یې پرېږدولو، د حسین تعریفي شروع کو. څه ودی خلکو ته؟ ایها الناس هذا الحسین فعرفوه. خلکو د مصر کوم غوږې کې دی، دا بچی پیژندوی دا د حسین نمیږي، ټولو پیژندلو حسین د نمیږي، خو د حسین علیه السلام شجره نسب خلکو ته ښیي و د امام حسین علیه السلام خلکو ته شخصیت ښیي. که چیرې امام حسین علیه السلام سره چوک منسلک شول، چوک متصل شول، چوک حسین لمنې ته راغلل، هغوی ته څه برخه میلویږي؟ رسول الله بزرګوار یی فوالذي نفسی بیده، اخ پروردگار نیمو قسم دی چې ما روح د هغه قبضې کې دی. هذا الحسین، دا حسین ابن علی چې د علی علیه السلام زوی دی، فی الجنه، دا جنتی دی. پس اولی تو توخل امام حسین علیه السلام د جنت مالک دی، جنتی دی. و صرف دانا وجده فی الجنه، دا هغه حسین دی ایدی شجره نسب کې کسترګې وغړوي، ایدی نکاح جنتی دی. وجدته فی الجنه، ایدی انیو یا جنتی دی. و ابوه فی الجنه، پلار یا جنتی دی. و امه فی الجنه، مور بزرگوار یا جنتی دی. یعنی تو ته ښیي جنت سره تعلق لري دا خاندان. پس کوم چوک سے جنت قابل جوړیږي، لایق جوړیږي، هغه د شخصیت مالک دی. صرف دانا
څه د امام حسین علیه السلام خاندان جنتی دی مخکې څه یې و اخوه فی الجنه ایدی وروره جنتی دی و محبه فی الجنه بریکه نقطه دی ایدی محبانه چه دی جنتیان دی پس هغه څوک څه هغه امام حسین علیه السلام سره مینه لري امام حسین علیه السلام سره محبت لري رسول الله بزرگوار خپلو اصحابو ته مسجد نبوي کې یی و محبه فی الجنه پس هغه کسان چې حسین علیه السلام سره مینه لري محبت لري پروردگار هغوی ته جنت ورکړی دی هغه یې جنتیان دي صرف دا نه و محب محبه فی الجنه پس هغه کسانه جنتیان دي چې هغه د حسین دوستانو سره دوستي لري دوستانی عزیز دا وړوکی غونډې کې یو کلیپ هم تاسو خدمت کې عرض کړلو که چیرې امام حسین علیه السلام سره میلاو شي هم به دین هم به دنیا هم به آخرت هر ځای کې به کامیاب وي والحمدلله رب العالمین